داسې خو هر سړی هر چې ورشم او چې علم یې وکړو نو استاد ورله خپله پګړۍ ورکړه هغه یې په سره کړه او کور ته را روان شو. زه مورې ته بچې علم له رالیږم، پلاره ته بچې علم له رالیږه. مونږ علما په علم کې ډېر سخیان یو. انشاءالله به ورته علم کوو دا خپله پګړۍ به ورله په سر وو په دې کې به یې د کور ته رالیږم انشاءالله که خیر انشاءالله. چې راغې کور ته 12 کاله پس نو ماسکوتن راورسېده کور ته، په دروازه کې ودرېد، وی ورټکومه یا مور له غږ ورکومه. نو بیا وی هسې نه که زه دې ورله ټک ورکمه مور مې ودی او دا د ور دا ټکار یې زما د مور په مزغو بدو نه لګي چېرته، مور مې بې خوبه نه شي، مور ته مې تکلیف ونه رسي. 12 کاله پس راغلی دی او په دروازه کې ولاړ دی ور نه ټکوي. ښه داسې دور و، د مدرسو دا تعلیم دی. ښه راته چې کوم ځای ته لیږي چې راشي که نه ور پلته ووایه بسته پورې وغورځوي. مور ته وایي تا له ډوډۍ نه ده پخ کړې، تا له ډوډۍ دته اول مور وښیه مړه، دته اول پلار وښیه، دته اول د دې مور مقام واضح که چې دی د مور مقام وپېژني، چې دې مور اول وپېژني. دته ووایه وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، دته مور وښیه اول. عیسی علیه السلام چې پیدا شو لا د مور په غېږ کې دی وی وبرم بوالدتي، ما ته د الله د طرفه حکم دی چې د مور سره به احسان کوي. ښه د مور په غېږ کې دی په څلوېښتۍ کې دی وی وبرم بوالدتي. نو ور نه ټکوي وي هسې نه چې دا ور دا ټک مې د مور په مزغو بدو لګي. نو چې د تهجدو ټیم شو نو د کور نه اوبه راوویتلې ناوګې وی زه مور مې تهجد له پاڅېدل. چې بچې علم له لیږي نه هغه به تهجد نه کوي. چې بایزید بستامي رحمت الله علیه ور وټکو وردن نه شو، مور یې ولید بچیا خیر علي 12 کاله پس بچي کم کیفیت پې و د مور چې ویلې د خپل بچې پګړۍ په سر ده. بچیا علم دې وکړو یا وی بچیا تا ما ته وی چې الله رضا کومه، الله دې رضا کړی دی؟ ما ورته وی چې نه الله نه دی رضا، علم مې وکړو خو الله رضا نه دی. بایزید بستامي رحمت الله علیه وی زه په ځان پوهېدلم چې ولایت را سره نه و، ولایت جدا شی دی، علم جدا شی دی، ولایت جدا شی دی. ما ځان پیژنده چې ما نه رب نه دی، زه په ځان پوهېدم چې ولی نه یم، لکه ولی نه یم، ولایت جدا شی، عالم یم خو ولی نه یم. وی مور مې راته وی چې رب نه دی رضا شوی؟ وی ما وی چې نه. وی مور مې لاس اوچت کړله وی چې ربه بایزید زما بچی دی، ربه بایزید 12 کاله تا پسې وګرځېدو، ربه زه د بایزید مور یم، ربه زما د بچي نه خوشحاله شه، ربه زما د بچي نه رضا شه. بایزید بستامي وی چې مور مې لپې کته کړې الله را باندې د ولایت دروازې کوله وکړلې. ما مور ته وی چې مورې ما ته څه پته وه چې رب رضا کوي نو مور رضا که، ما ته پته نه وه. زه ګرځېدلم د رب رضا مې کتله او د رب رضا د مور سره پرته ده، د رب رضا د بابا سره ده. قال النبي صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد، رضا د رب په رضا د بابا کې ده، رضا د رب په رضا د بیبي کې ده. بابا او بیبي رضا کوي چې رب د نه رضا شي، بابا او بیبي رضا کوي چې رب رضا شي. که بابا بیبي نه رضا نو رب به رضا نشي کولی، رب به رضا نشي. دا چې بیبي لاس اوچت کړي نو رب به رضا شي، دا چې دا بابا لاس اوچت کړي نو رب به رضا شي. والدین رضا کوي. دا ډیره قیمتي میاشت ده، دې کې والدین رضا کوي. ما نه بچي تپوس کې وي مولي صاحب تا په تقریر کې ویلي دي چې پلار د جنت دروازه ده، وی تا په تقریر کې ویلي چې پلار د جنت دروازه ده. زه ما ویلي دي وی دا ټیک دي؟ زه ورته وامه ما داسې ویلي چې پلار د جنت دروازه ده وي او زه ورته هم یو ټکی رانه پکې هېر شوی دی، صحیح واوره. وی څه؟ زه ورته هم ما نه دي ویلي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولې دنیا رښتینی استاذ وایي، د ټولې دنیا رښتینی استاذ وایي، د میدان محشر ښکلا وایي، د میدان محشر زینت وایي، د ټولو انبیو امام وایي چې پلار دروازه نه،
پلار اوسط ابواب الجنه، پلار د جنت د مینز دروازه را د منس. ما به دروازه ویلی او نبی علیہ السلام وی اوسط ابواب الجنه، د جنت د مینز دروازه چې دغه پلار دی. وی که ځان له ضایع کوئ او که ځان له دا دروازه محفوظه کوئ. زه هم ډېر بختور نه دي هغه بچي چې روژه یي که نه او بابا یې ژوندی یي او ماښام د ماسپښین کې بابا ته وی بابا څه ته دې اړه کېږي چې تا له نن دې روژه ماتې له راوړم، بابا څه دله راوړم. بابا ورته خوش قسمته بچی به چې د پلار د خولې نه به وځي چې دا راله راوړه. الله اکبر، زار شه زار راوړه بابا ته یې مخې ته کېده او د روژه ماتې ټیم وی دا بابا به لپې اوچتوي انشاءالله انشاءالله چې دې بابا لپې اوچتې کړې که نه بچیا ګل به ګرځي ګل به ګرځي ګل 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 چې دې بابا درته لپې اوچتې کړې. بختور دي هغه بچي چې ماښام په روژه ماتې کې مور او پلار په دعاګانو کې نومونه علي نومونه دعاګانې ور ګناه رانه وشول. نبی علیه السلام پسې راغی وی فهل لی من توبة، د توبې څه لار شته؟ الله به مې معاف کي؟ ډېره لویه ګناه رانه شوې ده. نبی علیه السلام ورته وی هل لک ام، کور کې دې مور شتې؟ مور دې شته؟ هغه وی نه مور خو مې مړه ده. وی مور دې مړه ده؟ وی هل لک خالة، د مور خور دې شته؟ عربی کې خاله د مور خور ته وي. وی د مور خور دې شته؟ وی او وی ورشه د هغې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي. ورشه وی که مور دي نه هغه وی مور خو مې مړه ده، نو ورشه د مور د خور سره نیکي وکړه چې الله دې دا ګناه معاف کړي، دا ګناه دې الله معاف کړي. نو زه ورته هم د پلار نه دعا واله، وی د مور نه دعا واله. ما ته وی ته عالم یې، زما پلار جټ دی، زما مور خو په ناظره قرآن نه دی ویلی، زما بابا له خو قرآن نه ورځي. زه ورته ما علم کړی دی، ام عالم ما ام حافظ ما، سره د علم نه سره د حفظ نه سره د دې پګړۍ نه زه چې کور ته ورشم او د خپل بابا مخ ته داسې وګورم د رحمت په نظر، د خپل جټ بابا مخ ته وګورم. حفظ یې نه دی کړی، علم یې نه دی کړی، ناظره یې نه ده ویلې، یو جټ بابا مې دی. زه چې سره د علمه د هغې جټ بابا مخ ته د رحمت په نظر وګورم، الله ماله د یو حج قبول شوي اجر راکوي. سره د علم نه سره د علم نه. ما ته ځان له هغه قبله ده، ما ته ځان له بابا کعبه ده. زه خو ځان له به بابا پسې ګرځم، زه خو ځان له به بیبي پسې ګرځم. نو چې بابا او بیبي دې شته نو ما پسې مه ګرځه، چې بابا بیبي دې کله نو بیا ما پسې ګرځه. بیا به زه دعاګانې کوم خو چې بابا او بیبي دې شته نو چا پسې مه ګرځه، بس پلار له ورځه مور له ورځه. نبی علیه السلام فرمایي دا دوه دروازې د جنت دي. دا دوه د جنت دروازې دي، پلار او مور د جنت دوه دروازې دي. بچو کو دنیا کې کامیابي غواړئ که په آخرت کې د والدینو خپو له ورشئ. تاسو بخاري شریف کتاب نوم اورېدلی دی؟ په قرآن پسې دویمه مرتبه د بخاري دا ډېر غټ کتاب دی د حدیث. دا چې وی نو خلک وی عالم شو، چې بخاري نه ویلی هغه ته څوک عالم نه وایي. دا بخاري شریف چې وی نو وی عالم شو. دا بخاري شریف چا لیکلی دی؟ دا امام بخاري لیکلی دی. د ده نوم و محمد، د پلار نوم یې اسماعیل. دا کتاب یې لیکلی و. محمد نوم یې و د ده نه. دا کتاب چې لیکلی ډېر ولی الله و، ډېر ولی الله و. چې دا کتاب یې لیکو نو 6 لکه احادیث ورته په یادو باندې یادو چې دی لیک. او چې حدیث به مې لیکه په بخاري شریف کې. تاسو لیدلی دا طالب ښه ورانکار و چې بخاري ووایي نو سم زبرګ ترې جوړ شي په دې اخر کې. خیال هم یې که نه طلبا ښه ورانکار نه خو چې د اخرې درجې ته ورسي که نه دا بخاري شریف ووایي که نه بس سم زبرګان ترې جوړ شي مړه. نو دا ډېر زبرګ سړي لیکلی دی ځکه که نه دی وایي چې ما به په بخاري شریف کې حدیث لیکه که نه یو حدیث ومبې به ورلم غسل به مې وکړو، د غسل نه پس به مې 2 رکعاته مونځ وکړو، بیا به مې استخاره و، بیا به د هغې نه پس چې د الله د طرف نه به راته د حدیث یقین راغی هله به مې په بخاري کې حدیث ولیکه. او وایي چې پلان مې جوړو د بخاري د لیکلو، دا مې کوم ځای لیکو چې شروع مې کوله نو وایي په ریاض الجنه کې ناسومه. ما بین زما د کور او د منبر په منځ کې روضة من ریاض الجنه،
چې بخاري مې لیکو نو هلته ناست وم. دا دومره لوی سړی و. نو تاسو خبر یې دی په سترګو ړوند و ښه ده د سترګو نظر نه و. ته وایي مولي صاحب بخاري لیکو د سترګو نظر یې نه و. دومره لوی سړی ته الله جوړ کو دا وړونو ما و کنه د ده د سترګو نظر نه و کنه ته دې وګوره کنه د ده خو نظر نه وړوکوالي کې دی وړونو. نو مولي صاحب دومره لوی سړی او دومره لوی کتاب یو سړی وایي ما په خوب کې ولید چې دی وفات شو. وی خوب مې لیده وایي داسې نبی علیه السلام روان و په خوب کې. وایي چې شاته مې وکتل نو امام بخاري پسې شاته روان دی او چې نبی علیه السلام داسې قدم اوچت کړي د کوم ځای نه په هغه ځای باندې امام بخاري د پاسه قدم کېږدي. نبی علیه السلام قدم اوچتي و امام بخاري دا دومره لوی سړی و. نو دی وړونو چې ماشوم و ښه وړو دی وړونو مور یې چې وکتل چې بچی مې ړوند دی نو لپې الله ته اوچتې کړې. ویې ربه زما د بچي نظر واپس کړه. خدایه دی به زه علم ته کښېنومه په ده به زه د پیغمبر احادیث وامه. خدایه ماله د خپل بچي نظر راکړې. زه هېڅ نه غواړم خو دې لپو کې د بچي نظر غواړم. ما ته بچی وی کاروبار مې بندوم نو د مور دعا ته کاروبار څه دی مړه ته څه وایې. داسې لاس اوچت کړی وي زما بچي له الله نظر راکړي. اوس ما ته وایي ذهن مې بند دی او مړه دا خو ډېره وړه خبره ده. ذهن څه خبره ده مور ته وایه. مور یې وی الله زما د بچي نظر راکړي الله زما د بچي نظر راکړي. او ځوانانو د مور دومره پهلوانه دعا ده چې رب ته یې لاس اوچت کړو وی نظر مې د بچي راکړې ربه. خوب کې ابراهیم علیه السلام ولیدو. د امام بخاري مور خوب ولیدو. ابراهیم علیه السلام ورته خوب کې وی پاسه الله دې دعا قبول کړله د بچي نظر دې واپس راغلی دی پاس. چې کله را پاسې د وی کتل نو د بچي نظر یې واپس راغلی و. د مور دعا دومره قیمتي ده. ډېره ښکلې میاشت ده ډېره قیمتي میاشت ده. ځوانانو په عبادت یې زړه کوي ښه ځوانانو په تلاوت یې زړه کوي ښه ځوانانو د مور په خدمت یې زړه کوي ځوانانو د پلار په خدمت یې زړه کوي ښه نیمه ورځ تلاوت کوه نیمه ورځ د مور او پلار له چاپي کوه ښه نیمه ورځ د بابا له چاپي کوه نیمه ورځ د مور له چاپي کوه. وای بابا زم دعا غواړم خو ته رالم غواړه که نه مورې زم دعا غواړم خو ته رالم غواړه. ډېره قیمتي میاشت ده. روژه ماتي ټیم کې د والدینو دعاګانې والی ښه د والدین وای مورې چې ما ته کله دعا کوې زه به نه یم خو ما ته په نوم دعا کوه ښه زما نوم اله ښه بابا زما نوم اله ما ته په نوم دعا کوه ما ته ستا د دعا ضرورت دی نور مې هېڅ نه دي پکار. چې د روژه ماتي ټیم شي د الله د طرف نه اعلان وشي چې د روژهدار دعا قبلومه د روژهدار دعا قبلومه نو چې مور یو روژهدارې چې پلار یو روژهداري او بچو ته دعا کوي ځان لپاره هم دعاګانې غواړئ او په ختمونو ځان مه ستړي کوئ چې کوم ځای اورئ چې ختم دی ودرېږئ پسې ښه او د پیشمني پورې ودرېږئ چې کوم ځای اورئ چې ختم دی ورځئ او د قاریانو پسې شاته ودرېږئ او قاریانو خوش قسمتي ګڼئ خپله چې الله درله مقدر کوي او تاسو ودرېږئ شاته بلا خلک ولاړي او تاسو قرآن وایئ او هغې د قرآن نه مزې علي د قرآن نه مزې علي. په دې د الله شکر ادا کوئ چې الله درنه په رمضان کې د قرآن د ویلو خدمت علي. قاسم نانوتي رحمت الله علیه حج راتو په لار کې په د رمضان میاشت راله ملګرو ته وایي ختم به کوو هغې ورته وایي جماعت کې د قرآن حافظ نشته وایي زه خدای به خیر کړي زه یادومه که نه چې ونښتو ماښام له یوه سپاره یاده کړه چې په تراوو کې واوروه چې بله ورځ یې بله یاده کړه 13 ورځو کې قرآن یاد کو مې په تراوو کې واوروه ښه حافظانو بختور یې علماو بختور یې چې په روژه کې ولاړ یې او د پیغمبر د سنت ژوندي کوئ او په قرآن هم ژبې جاري دي. الله دې دا ختم قبول او منظور کړي. کریم الله د دې ټولو دا ویل دا اوریدل کریم الله دا قبول کړي. خدایه یا الله د نارینه و زنانه و ځوانانو مشرانو کشرانو دا ټول اوریدل قبول کړي. خدایه د مولانا صاحب دې دا ویل قبول کړي. خدایه یا الله د خود ستا د یری زمونږ د ټولو روژه ونن خدایه هغه بندیان یو چې ستا په حکم هم روژه کړې وه او ستا په حکم هم اوس کوژه کړې ده. خدایه ته هم رب یو بل رب هم نشته. خدایه د قرآن د ختم موقع ده. خدایه نیمه شپه ده. خدایه مونږ ټولو ګناهونه په نیکو بدل کړې.
یا الله مونږ ټولو نه رضا شي. یو صحابي ګوټ ته ناست و، عجیبه دعا یې کوله. دعا کې وایي اللهم انی اسألک بانک انت الله. خدایه ستا نه ځکه سوال کوم چې ته الله یې که نه، بل څوک شته نه که نه. خدایه تا نه ځکه سوال کوم چې ته مې الله یې که نه، بل شته نه که نه. نبی علیه السلام پسې صحابي ولیږو، وایي ده ته خوشخبري واړو، وایي الله یې دعا قبوله کړله. وایي ده وایي چې بل رب مې شته نه که نه، بل ځای مې شته نه که نه. مونږ وایو انت مولانا لا مولا لنا. خدایه زمونږ ته مولی، بل مولام نشته. خدایه نم بل مولام منلی دی. خدایه دقه یو دروم دی. خدایه زمونږ د نارینهو زنانهو ماشومانو د دې ښکلي ښکلي علماو خدایه چې سینو کې قرآن پروت دی، خدایه ټول قرآن یې ولوستو. خدایه د دې قرآن په برکت مونږ ټولو له خپله رضا راکړې. خدایه مونږ له خپله رضا راکړې. خدایه دنیا نه غواړو. خدایه روجه ده خپله رضا راله راکړې. خدایه په فقیرۍ او ملنګۍ کې خوشحاله یو. خدایه خو ته خپله رضا راکړې. خدایه زمونږ د لپې د خپلې رضا نه ډکېږي. خدایه د خپلې رضا نه ډکې. یا الله مونږ وبخې. خدایه د رمضان قیمتي میاشت ده، خدایه مونږ پکې وبخې. خدایه ډېر خلک پکې بخې، خدایه مونږ پکې وبخې. خدایه مونږ وبخې. خدایه زمونږ د ژوند فیصلې بدل کړې. خدایه خدایه زمونږ د ژوند تقدیر بدل کړې. خدایه یا الله زمونږ دعاګانې قبولې کړي. یا الله حاضرین مجمع کې څومره بیماران دي، نارینه زنانه ماشومان لوی بوډاګان، خدایه ټولو له روغ صحتونه ورکړي. خدایه روغ صحتونه ورکړي. خدایه بې اولادو له اولاد ورکړي. خدایه بې اولادو له اولاد ورکړي. خدایه بې اولادو ته اولاد ته ډېر زیریږي. خدایه د هغې په اولاد ډکې کړي. خدایه ته هغه رب یې. خدایه ته هغه رب یې چې زکریا علیه السلام درنه دعا وکړله، وی انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا. وی خدایه سر مې والوتو سپین شو او بیبي مې شنډه شوله. خدایه خو یو بچی درنه غواړم. خدایه ته هغه رب یې چې هغې وخت کې دی زکریا علیه السلام نه یحیی علیه السلام ورکو. خدایه دې بې اولادو له اولاد ورکړي. ته هغه رب یې چې بې اسبابو دې اولاد ورکړی دی. خدایه دې له اولاد ورکړي. خدایه یا الله چې څومره مسافر دی الله کامیابې کړي. الله مالونو جانونو عمرونو کې برکت ورواچ، روغ جوړ خپل وطن ته راولي. خدایه یا الله مبارکه میاشت زمونږ د ټولو د حرمینو سفر نصیب. خدایه په دې رمضان کې هم د حرمینو سفر نصیب. خدایه د دې روژه په خوله راته کعبه وښیي. خدای روژه په خوله راته د امام الانبیا سلام نصیب کې. خدای چې روژه م نیولې خدایه او په باب السلام وردنده شو او په امام الانبیا یو څو د عشق سلامونه ووایو. خدایه که غریبانان یو نو ستا خو بندیان یو که نه. خدایه مالدار به ځي او موږ نه غریبانان به عمر له تماشې کوو. خدایه که غریبانان یو خو ستا بندیان یو، ړکې خو تړپ دی. خدایه په دې روجې په خوله راته کعبه وښیه. خدایه دې روجې په خوله د کعبې طوافونه نصیب که. خدایه مونږ وږي تږي ستا په کور کې خوشحاله یو. خدایه مونږ ورته بوځه. یا الله مونږ به مدینه منوره کې خپیاب له وګرځو خو مونږ ورته بوځه. خدایه مونږ به د جانان د کلي نزار شو. خدایه مونږ ورته خپیاب له به ګرځو. خدایه خو مونږ د جانان کلي ته بوځه. خدایه زمونږ دا دعاګانې قبولې کړي. خدایه مونږ غیبانه د حرمینو سفر له بوځه. خدایه مونږ د حرمینو سفر زمونږ د محبوب څنګ یاد شوی دی. خدایه زمونږ د محبوب سلام یاد شوی دی. خدایه چې یو سلام پې پیش کړو. خدایه زمونږ کعبه یادېږي. خدایه چې مخامخ ورته مونځونه وکړو. خدایه مونږ غیبانه بوځې. خدایه ته هغه رب یې چې ډېر غریبانان بوځې. خدایه مونږ غریبانان پکې م بوځې. یا الله څومره مسلمانان وفات دي د ټولو مغفرت کامله نصیب. یا الله د علماو حفاظت وکړي. خدایه د علماو وینه زمونږ ملک ارزانه شوې ده. خدایه د علماو حفاظت وکړي. خدایه ستا در کې خو د عالم د وینې ډېر قدر دی. خدایه حدیث کې راځي وایي د عالم صحیح به الله تلي، د قلم صحیح. یو طرف ته به د عالم صحیح او بل طرف ته به د شهید وینې. د عالم صحیح به د شهید د وینې نه درنه خیږي. خدایه ته هغه رب یې. خدایه د دې علماو حفاظت وکړي. خدایه یا الله د چا چې علماو ته سترګې خړې دي خدایه زمونږ هېڅ اسره نشته. خدایه هغه سترګې ته ځان ته واړئ. خدایه مونږ علما ترې نه بچ کړې. خدایه
مونږ ته ولې سترګې خړې خدایه مونږ یې بچو ته قرآن ښیو خدایه مونږ د ملک د حفاظت دعاګانې کوو خدایه مونږ وایو خدایه زمونږ د ملک حفاظت وکړي زمونږ د پولیسو حفاظت وکړي زمونږ د پوج حفاظت وکړي زمونږ د ملک حفاظت وکړي خدایه دا فقیران ملنګان دي خدایه چې د چا دی ته سترګې دي خدایه هغه سترګې ځان ته واړه خدایه چې بچو ته د عالم وجود په وینو کې سور پروت دی خدایه دا به د بچي هیر شي دا به د بیبي هیر شي چې عالمي او سینه په وینو کې سره پرته او خدایه چې د غوښې پوستکي په دیوالونو پراته خدایي عالم خدایه سینه کې قرآن یې خدایه یا الله چې دا څوک کې خدای ته ترې انتقام والے خدای ته بندوبست وکړې خدایه ته ترې دا علما خلاص کې خدایه د علماو د مساجدو د مراکزو د دې حفاظت وکړې خدا یا الله زمونږ د ټولو چې دا ناست دي خدایه زنانه او نارینه ټولو پړه کې به څه پټې خبرې خدایه ما ته یې نشي ویلی بل ملګري ته یې نشي ویلی خدایه د دې پټ پټ حاجتونه دي خدایه ته هغه رب یې چې هغه پټ پټ حاجتونه پیژنې خدایه هغه پټ حاجتونه یې پوره کړي خدایه زمونږ څه ملګري دي مشکلاتو کې دي خدایه هغه مشکلات یې په خوشحالو بدل کړي خدایه هغه مشکلات یې نه لرې کړي خدایه د خوشحالۍ ورځې پرې راولې خدایه یا الله زمونږ اخره خاتمه په ایمان کې الله خیره خاتمه په ایمان کې الله خیره خاتمه په ایمان کې الله حاضریم قبول کې الله حاضریم قبول کې الله حاضریم قبول کې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم آمين